بیرته هم ستړي مه شئ. نو خپرونه کې راسره میلمه ده او د چاپېریال ساتنې برخې فعال ده. تاسو به هم اورېدلې وي چې پسرلی دی، یو وخت نیم موږ او تاسې هم کوشش کوو چې یو نیالګی په خپل کور کې د کور مخ ته ورسره په کلي کې او په ټوله کې چې خپل چاپېریال کې یو نیالګی وکرو. او وروستیو کې خو کمپاین هم پیل شوی دی چې وایي یو نیالګی د ځان لپاره او یو د افغانستان لپاره. نو دا کمپاین هم تر ډیره پورې ځای نیولی ده چې ځنګل په انساني ژوند کې او یا په ټوله کې په چاپېریال کې شنې ونې بوټي داسې ارزښت لري. څنګه کولی شو چې ځنګل رامنځته کړو، څنګه کولی شو ځنګل وساتو، څنګه کولی شو چې د ځنګل د قاچاق مخنیوی وکړو. زموږ په هیواد کې ځنګلونه په کوم حال کې دي؟ آیا قاچاق کیږي، نه قاچاق کیږي، پاتې دي خلک اوس هم نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول استوي او که نه مخنیوی شوی دی؟ له دې به هم خبر وي زموږ میلمه. طبعا ښه خبره دا ده چې د چاپېریال ساتنې د پوهنځی وایو او که نه د څانګې د دریم ټولګي محصل دی او په همدغه دریو کلونو کې چې د پوهنتون لوستی دی د ورسره نو عملا هم ډېر ګامونه چابک او ګړندي ګامونه اخیستي دي. کار یې کړی دی په دغه برخه کې، له بېلابېلو خلکو سره ناست دی، خپرونې کړې، مقالې لیکلې او په ټوله کې عامه ذهنیت جوړونې لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. عبیدالله حیدرزی د کابل پوهنتون محصل او د چاپېریال ساتنې برخې فعال سره نننۍ خپرونه کې میلمه دی. حیدرزی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلاست. مننه کور آباد. د مینې رب په سپیشل نامه زه هم په خپل وار سره د ژوندون تلویزیون د پردې له لارې ټولو هیوادوالو ته، مېړنۍ افغانانو، شازلمیو ملالو ته خپل سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ډالۍ کوم. الله دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درته مننه. ډېره زیاته خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. راځئ شروع هم زموږ له ځنګلي بحرانه کوو، بیا به راځو نورو پوښتنو ته او نورې کیسې به هم سره کوو. هیواد کې ځنګلونو وضعیت څنګه دی دا اوس وخت؟ ښه خبره ده. مخکې له دې چې د ځنګل وضعیت ته رسول په څه د ځنګل به لنډ تعریف ولرم چې ځنګل په خپله څه ته وایي. ځنګل یا فورسټ د فورس لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې د کور څخه د باندې ساحې په معنا دی، یا د ونو بوټو یو مجموعه، یو ټولنه ځنګل بلل کېږي. اوس راځو، تاسې د ځنګل بحران یادونه وکړه. د ځنګل یو لنډه تاریخچه به تاسو ته بیان کړم. د 1960 میلادي کلونو را په دې خوا په ټول نړۍ کې تقریبا 9 سلنه ځنګلونه وو چې 4 یا 15 لسیزه وخت د یو وخت یا زمان په نامه یادېږي. په دغه وخت کې تقریبا د ټول نړۍ په کچه 18 سلنه ځنګلونه له منځه تللي، یوازې 11 سلنه ځنګلونه وجود لري. همدغسې پېښه په افغانستان کې هم رامنځته شوې ده. 4 لسیزه جنګ زموږ هم په افغانستان کې چې 15 سلنه ځنګل جغرافیه پوښلې وه، اوس له هغې څخه تقریبا 2.8 سلنه ځنګلونه وجود لري او لګیا دي له منځه ځي. لکه تاسې بحران خبره وکړه، موږ په هېواد کې ځنګل ته څوک پاملرنه نه کوي او د مافیا کړۍ له لارې که زموږ کونړونه وګورو، نښتر وګورو، همداسې زموږ ډېری ځنګلونه له منځه تللي دي او له منځه ځي هم. دلته اصلا ځنګل ته کار نه دی سوی په داسې حال کې چې د هېواد اساسي قانون 15مه ماده ده چې دولت اړ دی چې د چاپېریال خوندي کولو او د ځنګلونو ساتنه وکړي. هملته کار نه دی سوی، عملا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. که زه چېرې تاسو ته د هندوستان ګاونډي هېواد یو مثال درکړم، ما د کابل پوهنتون د چاپېریال ساتنې یو استاد سره مرکه درلوده، معاون سره. هغې ما ته په خپلو خبرې کول چې موږ د محصلۍ په دوره کې یو ورځ چکر ته ووتو همداسې، نو موږ ولیدل چې هغلته سړک په منځ کې ونه وه، هغو خلکو ونه نه وهلې، سړک یې تاو کړی و. یعنې دوی ته یوه ونه دومره ارزښت لري. اما موږ وګوره، که راسو هېواد ته موږ ونه وهو پر ځای کور جوړوو. په داسې حال کې چې یوه ونه تقریبا له 1 څخه تر 18 کسانو لپاره اکسیجن برابروي. که چیرې موږ تاسو د ځنګل له ګټو خبر سو، د خپرونې په جریان کې به په ګټو هم خبرې وکړو، نو هېڅکله به ځنګل کته نه کړو. ډېر ښه. زموږ هېواد هم له دغه ډول ځنګل وهنې سره یا هېوادوال مخ دي او یا غیر قانوني موږ خلک مجبوروي چې
له نورو هیوادونو لپاره کار وکړو، زموږ ځنګلونه قطع کړو. ستاسو له نظره چې د هیواد ځنګلونه د مافیاو له لاسه قطع شوي، ختم شوي، 2.8 سلنې ته راکوز شوي دي که نه عامو هیوادوالو د ضرورتونو په اساس چې اقتصادي فقر دی ورسره هغه څه چې موږ اړتیا لرو ورځني ژوند اړتیاوې ډېرې له ځنګلونو څخه پوره کیږي، په دې خاطر موږ ځنګلونه قطع کړي که نه د بهرنیو هیوادونو او یا داخلي مافیاو له لاسه؟ الفت صاحب د څو خبرې دي. یو خو د مافیا کړۍ دي چې موږ تاسو وینو چې زموږ ځنګلونه قطع کوي او قاچاقي باندې نور هیوادونو ته صادروي، او بل هم مهمه موضوع د نفوسو زیاتوالی دی. چېرته چې تقاضا زیاتېږي هلته مثلا نفوس چې کله زیاتېږي نو عملا هلته تقاضا زیاتېږي، موږ کولی شو چې بیا هلته خلک دې ته مجبوره کېږي چې ځنګل ووهي، او بل هم د غذایي موادو تقاضا چې کله ډېره سي په یو هېواد کې په یو ځای کې نو هغوی عملا له ځنګلونو څخه استفاده کوي یا ځنګلونه قطع کوي چې هغې څخه مثلا لرګی لاسته راوړي، کاغذ لاسته راوړي، او بل هم د سوځېدو لپاره که موږ تاسو فکر وکړو په ټول نړۍ کې تقریبا دم ګړی 300 میلیونه وګړي د ځنګل څخه یا 3000 میلیونه وګړي له ځنګل څخه خپل د ځنګل څخه د لاسته راغلو موادو څخه خپل ژوند مخ ته وړي. نو دا هم چیرې چې تقاضا زیاتېږي هملته هماغه شی کمیږي او خلک کولی شي بیا هماغه منابع څخه استفاده وکړي. مافیا کړۍ هم په دې کې مهم رول لوبوي. موږ تاسو وینو چې زموږ ډېری نښترې یا زموږ ډېری ونې د مافیا کړۍ له لارې قاچاق کېږي نور هېوادونو ته. همداسې نفوس کله چې نفوس زیاتېږي هغه هم کولی شي مثلا دا یو لامل واوسېږي. بل همداسې کله چې د کښت لپاره سیمې پیدا کېږي نو هلته هم خلک د ځنګلونه قطع کوي او له منځه یې وړي. د څو کلونو را په دې خوا مثلا چې هڅه کېږي که موږ د لوی پکتیا ځنګلونو ته وګورو، د خوست ولایت ځنګلونو ته وګورو، بیا پسې راتېر سو د کونړ ولایت ځنګلونه دي چې کلونه کېږي دا زموږ خپل هېوادوال دا قطع کوي، بیا بهرنیو هېوادونو ته یې قاچاق کوي. د دغه د مخنیوي دپاره کوم ګامونه پورته سوي دي نه دي پورته سوي؟ او تاسو ډېر خبره وکړه. زموږ د پکتیا خوست ځنګلونه چې تقریبا د 50 سلنه له منځه تللي دي، کوم راپورونه چې موږ کتلي کوم ریسرچ شوي دي، نو دلته د چاپېریال ساتنې ملي اداره په دې وروستیو کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دوی خپل فعالیتونو کې همداسې انما ده او ورته نور ادارې دي. بلکل ځنګلونه له منځه تللي دي، او خو دلته دولت هم اوس په اخره کې یو څه کار ورته کړی دی، کار کوي، لګیا دی. که چېرې د بادغیس پسته وګورو چې په نړیواله کچه نوم درلري، هغې هم تېر راپور که تاسې کتلی وي چې مثلا دوی هم وایي په خپل راپورونو کې چې 50 سلنه له منځه تللی دی. همداسې په ډېرو ولایتونو کې موږ ګورو پکتیا، خوست، کونړ چې ځنګلونه بحران سره مخ دي. لکه څنګه تاسو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ 4 لسیزې وړاندې په هېواد کې 15 سلنه ځنګل درلود چې زموږ جغرافیه پوښلې وه، خو اوس تقریبا 2.8 سلنه پاتې دي. نو غټ ارقام دی دا چې له منځه تللي دي، او دلته کار شوی دی، خو بیا هم دولت اړ دی چې مثلا په دې برخه کې کار وکړي، ډېر کار وکړي تر څو ځنګل منځه لاړ نه شي او قطع نه شي. راځو دې ته هم یو وخت به زموږ مثلا د انګورو باغونو لپاره ځانګړی قیمت ټاکل شوی و د انګورو په خاطر، ویلي چې دغه د انګورو د ونې په بیخ کې یو ډول بیخ د ریښه ده، دا ریښه ډېر زیات قیمت لري، او که چېرته دا راوړل شي نو بېلابېلو ګاونډیو هېوادونو به غوښته نو هغه به ډېر په لوړ قیمت سره اخیسته. دغه ډول استخباراتي لوبه اوس هم زموږ ځنګلونو سره روانه ده که نه موږ اوس مستقله یو او هغه ډول لوبه اوس موږ سره څوک نشي کولی؟ داسې دا الفت صاحب چې تاسې د انګورو یادونه وکړه، انګور بوټي یادونه وکړه، هماغسې مستقله نه یو لکه څرنګه چې باید وایي. زموږ ډېر ځنګلونه هم اوس هم جریان لري، همدا اوس نن هم جریان لري. تقریبا د ورځې 20,000 تر 30,000 پورې زموږ ونې قطع کېږي او نور هېوادونو ته په قاچاق باندې استول کېږي. تر اوسه موږ نه یو توانېدلي چې خپل د طبیعي منابعو څخه ښه استفاده وکړو، ښه ګټه ترې وکړو او ویې ساتو. او
دا طبیعي منابع چې دي دا یوازې زموږ نه دي، دا دې کې د راتلونکو نسلونو هم حق دی چې باید دوی لکه څرنګه چې اوس دي هماغسې وساتل چې نورو ته اوس هم جریان لري که پکې دي او خپلواک راځو د راتلونکي باندې غږیږو. اول خو به ارزښت نه شروع کړو چې ځنګل په انساني ژوند او انساني چاپېریال یعنې شنه ساحه یا شین بوټی څومره ارزښت لرلی شي؟ ځنګل کې ډاکټر الفت صاحب بخښنې سره وغږېږو پې ډېر زیات ګټې لري چې دلته چې چون خپرونه وخت کم دی نو هغه مهم نکات یې تاسو ته بیان چې ځنګل مهمې ګټې څه شی لري. ځنګل اقتصادي، جیولوجیکي، چاپېریالي مختلفې ګټې لري. په دې کې لومړی تاسو ته اقتصادي ګټې بیان چې اقتصادي ګټې څه شی دي د یا چاپېریالي ګټې څه شی دي. ځنګل کولی شي د اوبو تعادل برقرار وساتي او ځنګل کولی شي د اوبو او خاورې ساتنه وکړي. ځنګل د اوبو جریان تنظیموي، اکسیجن تولیدوي او د انسانانو لپاره اولي مواد مثلا لرګی سو، کاغذ سو، هغه ورڅخه په لاس راځي. او بل هم ځنګل کولی شي چې د زلزلې مخه ونیسي، ځنګل کولی شي د ځمکې ښویدنې مخه ونیسي. که چېرې موږ تاسې د 2014 د بدخشان هغه ځمکې ښویدنه یا لنډسلایډ راواخلو، موږ تاسې ولیدل چې په ډېره فیمانه باندې زموږ ډېری هېوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړ، همداسې خپل مال له لاسه ورکړ. همدغسې پېښه له دې څخه ډېره لویه پېښه په امریکا هېواد کې رامنځته شوه. هلته اسیب پذیري یا زیان لیدنه کمه وه، اما پېښه لویه وه. اما که راس افغانستان ته دلته زموږ په هېواد کې پېښه ډېره وړه وه خو زموږ زیان ډېر و، ولې چې دلته زموږ هېڅ په دې برخه کې کار نه دی سوی. نو ځنګل کولی شي مثلا اتشفشان کې بخښنې سره په واورې ښویدنه کې که چېرې موږ تاسې په سالنګونو کې هر کال د ډېرو واورې شاهدان یو چې واورې راځي. که چېرې موږ تاسې دلته ځنګل یا ونې بوټي وکرو دا کولی شي چې ځنګل د مخنیوی وکړي د واورې ښویدنې څخه. همداسې نور ډېرې ګټې لري چې برکوټ شوه او مهمه ګټه میوه ده چې موږ تاسې میوه راسه راوړو او سیوری موږ ته راکوي. دا ډېرې مهمې ګټې وي. راځو دې ته تاسو په ډېرو غونډو کې ګډون کړی اوسئ، په دې فار به مو ډېر کنفرانسونه نیولي اوسي، د ځوانانو سره به تاسو مشوره سوي وي. ځوانان څومره لیوالتیا ښیي چې مثلا راسي خپل د هېواد دغه ځنګلونه وساتي یا نورو ته عامه پوهاوی ورسوي چې تاسو یو ونه کېنوئ یا ځنګل وساتئ؟ ځوانان په دې برخه کې ډېر لیواله دي. دا چې افغانستان تازه له جګړو راوتی یو هېواد دی او په تاسې یو وضعیت کې موږ قرار لرو لکه نوی زېږېدلی ماشوم. دلته په هېواد کې څلور جنګ نه یوازې زموږ طبیعي منابع له منځه وړي دي بلکې موږ په دې برخه کې یا چاپېریال په برخه کې هېڅ پام نه دی شوی ورته. تر اوسه هېڅ چا پام نه راګرځي چې دې برخه کې کار وکړي. خو په دې وروستیو کې ډېری ځوانان چې په دې برخه کې زده کړې کوي هغوی یو څه ژمنتیا لري دې برخه کې. زه پخپله موږ یو خپل ګروپ لرو او زه ټیم لیډر یم. په دې برخه کې موږ کار روان کړی دی، کابل پوهنتون محصلین چې په دې برخه کې پروګرامونه وکړو او ځوانان دې تیار دي چې مثلا خپرونو کې هېوادوالو ته مو پوهوي برخه کې کار وکړي، خپرونې محتوي سي، معلومات ورکړي. ځوانان ډېر زیات لیواله دي. زموږ خپله راتلونکي پلانونه همدغه دی چې مکتبونه شروع سي. اوس خو د تېر ماښام راپور کې تاسې اورېدلی وي چې تر عمل تر اخره پورې د دې کرونا وایرس له وجې مکتبونه هم وځنډېدل ټول شخصي او دولتي. نو موږ پلانونه همدغه دی چې موږ مکتبونو ته لاړ سو، شاګردانو ته، ماشومانو ته د چاپېریال د ارزښت په هکله، د ونو د ارزښت په هکله ټرینینګونه عیار کړو. همداسې په د نیالګیو وخت دی که له ټولو هېوادوالو څخه دغه هیله کوم تاسې مخکې د 2 نیالګي خبره وکړه خو زه دا پیغام په بل شکل ورکوم چې راځئ موږ تاسې یو نیالګی د ځان لپاره، یو د مور او پلار لپاره، یو د هېواد لپاره کېنوو. نو ځوانان په دې برخه کې ډېر لیوالتیا لري او ما سره هم پوره ټیم دی. موږ په دې برخه کې کار کوو او نور ځوانانو باندې هم غږ کوم. ګورئ الفت صاحب، زموږ بخشونه مختلف دي. که زه چیرې په ډیزاسټر منیجمنټ کې یا د پیښو په مدیریت کې زده کړې کوم، زما یو بل ورور مثلا کمپیوټر ساینس وایي، بله خورکۍ مې BBA وایي، اما بخشونه مختلف دي خو په مجموع کې هدف یو دی، دې هېواد ته، دې خاورې ته کار کول دی. زموږ ډېری ځوانان الفت صاحب کله چې له پوهنتون څخه فارغېږي هغوی بیا زیاتره ځان سره فکر کوي چې دا څنګه هېواد دی، دلته خو کار نشته او ما تعلیم وکړ، زه څه وکړم. هغوی لویه غلطي دغلته ده چې دوی کله زده کړې کوي تر څنګ یې هېڅ عملا کار نه کوي.
په کور ناامیده ناست وي. کېږي چې ما ته کار نه پیدا کېږي بالکل. ولې کار ډېر دی. کار ډېر دی ستا دوی کار نه کوي. اما بعض یادوم همداسې نه چې کله فارغه سي بیا دوی منډې وایي CV جوړ کړي، دوی ایمیل جوړ کړي، وظیفو ته اپلای کوي، په دې کې ونه ډېر وخت تېر وي. خو زه ټولو هغه ځوانانو ته وایم چې کوم ځانګړې زده کړې کوي په هره برخه کې کوي، دوی باید خپل د زده کړو تر څنګ عملاً کار وکړي. زه مثلا محصل یم په دې برخه کې چې خپله برخه کې ما ډېر کار کړی، ما خپل هغه مسؤلیت چې په ما جوړېږي زه یې ادا کوم او تر څو ژوندی یم زه به دې خاورې ته کار کوم. ځکه انسان چې کله پیدا کېږي د لوی باور سره منځته راځي، په انسان باندې لوی باور وي. انسان که چېرې موږ داسې ماشوم وګورو چې هغه یو مرغۍ ته وګورو چې مرغۍ الوځي، نو دی هم دا فکر کوي چې زه هم الوځم. خو هلته چې کله دی رالویږي او خپل ګولز یا هدف ته نه رسېږي، هغه یو بله موضوع ده کورنۍ د وجې څخه چې هغه سپورټ نه کېږي. خو زه ټول ځوانانو ته ټولو پیغلو ته دا وایم چې راځئ کله چې مثلا کوم برخه کې زده کړې کوو تر څنګ یې عملاً کار وکړو، بیا کولی شو چې زموږ آینده روښانه کړي. مهمه ده. راځو له عمومیاتو نه ستاسو شخصي ژوند ته دغه رشتې په اړه راته وایي چې یعنې په ټوله کې ستاسو د پوهنتون زده کړو که څه هم تېره کې یادونه موږ هم وکړه، سر کې تاسې هم کړې وه، خپلې پوهنځۍ نه څومره راضي یاستئ او د دې تر څنګ مو څومره کار کړی دی، کوم برخو کې مو د عامه پوهاوي خدمتونه کړي دي؟ ډېره ښه پوښتنه موږ ډول پات صاحب. که زه په دې برخه کې تاسو ته معلومات راکړم، موږ چې کله له پاکستان څخه رالو مهاجرت له دور څخه، زه وروستی کال د رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوم. بیا دې برخه ته ما اصلا شوق د ژورنالیزم سره ډېر زیات یم، خو بیا زما مشر ورور راته وویل چې ته دې برخې ته راسه، ډیزاسټر منیجمنټ ته نوې برخه ده. یقینا چې په دې وروستیو کې ما ورته ډېر زیات شوق پیدا شو. کله چې د دې هېواد ته رالم دا حالت ما وکته او دا وضعیت ما مطالعه کړ، نو ما دا برخه ډېره ښه وګڼله ځان لپاره او ډېر په شوق مې شروع کړه ډیزاسټر منیجمنټ چې د پیښو مدیریت. نو زه اوس عملاً محصل یم د دې برخې او په دې برخه کې زده کړې کوم. او تاسې ویل چې فعالیتونه مو ما تقریبا 2 کاله کېږي چې په دې برخه کې داخل یم، د زده کړو تر څنګ خپرونې مخ ته وړم، د طبیعي پیښو او چاپېریال ساتنې په نامه خپرونه لرم او د کابل پوهنتون استادانو سره د چاپېریال ساتنې، ځمکپوهنې، جغرافیه همدې پوهنځیو سره مرکې کوم په چاپېریال ساتنه کې، مثلا سیلاب څه شی ده، څنګه منځته راځي، څنګه مخنیوی کېږي، او تر څنګ یې یو برخه یې داسې او بله برخه زه مقالې لیکم د چاپېریال ساتنې د عامه پوهاوي په هکله باندې د مختلفو ویبپاڼو سره. او تر څنګ یې بله ډېره مهمه موضوع چې ویډیویي پیغامونه زه جوړوم، لنډ 1 دقیقې 2 دقیقې د هېوادوال د پوهاوي په برخه کې، ځکه چې رسنۍ نن سبا په ذهنیت جوړونه کې مهم رول لوبولی دی. دا هغه شیان دي چې زه یې ترسره کوم او مخکې هم ډېر پلان لرم چې اوس ما یو ټیم جوړ کړی دی خپل همصنفیان او زه دې پوهنځي څخه ډېر زیات راضي یم او ډېر په شوق زده کړې کوم. یوازینی موضوع الفت دغه ده چې مثلا یو څوک د یو برخې سره علاقه ولري باید هماغه شروع کړي. خو زموږ په افغان ټولنه کې متاسفانه باید یو خبره وکړم چې زموږ ډېری ځوانان یا زموږ ډېری پیغلې د یو برخې څخه راضي نه وي، یعنې یو برخه یې نه خوښېږي، هغه نه غواړي مثلا چې ډاکټر سي، خو کورنۍ پې دومره زور راولي چې ته باید ډاکټر سي، یا دوی وایي چې موږ سیال لرو یا د جبره یا د زوره، او یا ځینې مثلا یو هلک وایي چې زه باید انجینر سم، خو کورنۍ نه پرېږدي چې هماغه خپل مقصد ته ځان ورسوي، ځکه چې انسان له پیله د ده په ذهن کې د مینټلیټي جوړه هماغه بخش ته ده چې دی څه غواړي. خو دا چې د کورنۍ پې دا بخش بدلوي، دا برخه بدلوي، نو هغې کې هغه پرمختګ نشي کولی. مثلا زه چې دلته نن ناست یم مرکه کوم تاسو سره، زه د خپلې برخې نه راضي یم چې دلته راغلی یم. که زه چېرته راضي نه وی او دا برخه ما په شوق نه ویلی، نو زه به نن په کور کې وایم، ځکه په دې برخه کې ما مطالعه نه کوله او ریسرچ نه کوم. بالکل. ډېری پوهنځیو کې یا پوهنتونونو کې د عملي کار په ساحه کې ستونزې پیدا کېږي. استادان مو څومره همغږي دي او عملي کار در باندې څومره کول کېږي؟ له استادانو څخه که وایي زه ډېر زیات راضي یم چې زموږ استادان ډېر رسېدلي دي، تقریبا ټول PhD لیسانس دي، ماسټریان یې کړي دي په مختلفو هېوادونو کې. نو دوی د زده کړې یا د لیکچر د درس ورکولو میتود ډېر ښه دی او دوی په محصل ته ښه درس ورکوي. عملي کار هم کوو موږ چې د هفتې په پای کې پنجشنبې بیا زموږ خپل لابراتوار وي
همالته ځو عملي کار کوو مثلا چې کوم چې درس مو ویلی ټوله اونۍ هغه بیا راته عملا هم راته ښه وي او تر څنګ یې په 2 میاشتو کې یا 1.5 میاشتو کې چې مثلا موږ کوم طبیعي تیږي مثال در کوم چې هغه ووایي بیا موږ ځو مثلا په ډېر ولایتونو ته هماغه عملا ګورو هغه تیږي یا کومه پیښه راغلې وي هغه له نږدې ګورو مثلا د بدخشان ناورین چې په 2014 کې ورځو هماغلته هغه ساحې ته ځو چې د لنډسلایډ یا د ځمکوښویدنه څنګه رامنځته شوه لامل یې څه شی و وجوهات یې څه شی و نو عملا کار هم کوي او پوهنتون استادان ماشاءالله ډېر ښه دي او ډېر ښه زده کړې کوي خدای دې ښه لري. مهرباني صاحب ټول ودان سلامت اوسئ. راځو د چاپیریال ساتنې ادارې څومره د نورو ولایتونو نه ورواخه موږ تاسو په کابل کې اوسېږو دوی څومره دغلته خپل مسؤلیت ادا کړی دی پلازمینه کابل تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ بالکل لکه څرنګه چې تقریبا 1-2 میاشتې مخکې د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس شاه زمان میوندي صاحب زه دعوت کړی وم تقدیر یې کړم زما فعالیتونه یې کتلي وو نو چاپیریال ساتنې اداره په دې وروستیو کې د میوندي صاحب په مشرتوب باندې ډېر ښه روانه ده او ډېر کوټلي ګامونه یې پورته کړي دي. د پلازمینې کابل دپاره څه شوي دي؟ پلازمینې کابل دپاره یې تېره اونۍ که تاسې کتلی وي دوی د نیالګیو یو کمپاین پیل کړ چې د ولسمشر غني څخه اشرف غني څخه یې ځانګړی فرمان واخیست او هغه یې عملي کړ نو ټول پلازمینې کابل کې په زیاتو ځایونو کې دوی خورا غټ کمپاین وکړ او نیالګي یې کېنول. تر څنګ په کابل کې دوی مهم کار چې د ذهنیت جوړونه یا پوهاوی دی دوی تقریبا 2 اونیو کې یا په هره جمعه کله یو پوهنتون کله بل پوهنتون کله یو د کله بل ځای کې پروګرامونه جوړوي مثلا د کلایمټ چینج په هکله باندې تغیر اقلیم او ورته نور ډېر نو دوی په دې وروستیو کې ډېر ښه روان دي او کارونه یې هم ښه دي او پر مخ روان دي انشاءالله چې د یو ښه بدلون په هیله به یو. موږ تاسې هغوی ټول هېوادوال دې بریالي یو خدای تعالی دې وکړي چې کرونا وایرس څخه هم په خیر مخنیوی وشي. ډېره مننه له راتګ مو. درنو لیدونکو دمې ته ورځو که بل میلمه راغلی و نو ښه به وي او که نه و راغلی بیا به هم هماغه وخت سره غږېږو. اوس هم لنډه دمه اخلو.